دغه خطبه کې د مولای څه الا ان لسان بضعة من الانسان دا تاسو ته پکار دی چې معلومه وي چې دا ژبه چې کومه دی دا د انسان بدن یوه ټوکړه دی او یوه حصه دی. مولا مخکې چې فلا یسعده القول اذا امتنع چې کله د انسان ذهن ودرېږي ذهن یې کار پرېږدوي نو بیا هغه سره کلام چې کوم دی هغه ورسره ملګرتیا نه کوي. ویلي چې ذهن یې هر څه چې شي وځي چې کله انسان ذهن کې ډېر څه وي بیا خبرې ډېرې کوای شي خو که بیا یې ذهن ودرېدلو بیا هغه چې کومه ژبه دی هغه خپل ځای باندې چې شي بیا ودرېږي. مخکې مولا سي ولا یمهله النطق اذا اتسع. مولا مخکې داسې چې کله ای معلوماتو وسعت وي کله انسان سره ذهن کې څه ډېر څه ورسره وي بیا کلام چې کوم دی دا ژبه چې کوم دی دا یې رک کولې مهلت نه ورکوي. یعنې دا انسان بیا شی وي جاري وي خبرې کوي غاچي وایي نه هغه سره ذهن کې ډېر څه معلومات ډېر ورسره وي. مخکې مولا سي وإنا لأمراء الكلام مو اهل بیت چې کوم یو مو دی کلام مو دی معلومات و سلطنت فرمانروایو. یعنې مو اهل بیت چې کوم یو مو سره هر سره دي مو سره ډېر کلام ورسره دی مو سره ډېر سره دي مو ژبې چې کومې دي هغه ودرېږي نه اهل بیت دي که نه ایمو تاسې ژبې ودرېږي و اهل بیتو ژبې ویلې څه هغوی د علمو سمندرونه دي هغوی سره ځمکې و اسمان نو ټول علمونه چې دي ورسره دي اهل بیتو سره. د مولا داسې چې مو اهل بیت کوم یو د کلام و د معلوماتو سلطنت فرمانروایو بچیان یو مو. مخکې مولا یې څه وفینا تنشبت عروقه. مولا دی څه د کلام څه کوم دی دا ایمو رګو کې ایمو بدن کې یو ځای شوی دی پیوست دی مو سره کلامونه جدا نه دی څومره علم دی څومره خبرې دي دا ایمو بدن کې ایمو وجود کې یو ځای شوي دي. مولا دی وعلینا تهدلت غصونه. مولا دی څه یغه شهونه چې کوم دي کلام هغه مو باندې راټیټ شوي دي هغه کلام چې کوم دی کلام چې کوم شهونه دي هغه چا باندې راټیټ شوي دي مو باندې یعنې ټول کلام مو سره ورسره دی. مخکې دغې خطبې کې مولا نصیحت کړی دی. امام مقصد اصل کې دغه نصیحت سره دی څه ډېر ښکلی رو نصیحت یې کړی دی. واعلمو رحمکم الله. مولا دی څه خدای تاسې باندې رحم وکړه انکم فی زمان القائل فیه بالحق کلیل. دغې خبرې باندې ځان پوه کوئ تاسې چې تاسې د داسې دور کې زندګي تېروئ څه حق ډېر کم دي. ښکلې خبره کړې دي که څه هغه دور کې مولا خطبه ویل کړي دي خپل دور کې اوس پکې 1300-1400 سال تیر شوي دي. مولا رسي چې تاسې د داسې دور کې زندګي تېروئ څه حقې خبرې ورکې ډېرې کمې دي او نن سبا دور کې خو حق بلکل شته نه دي. دغه دور کې د چوک بلکل حق یا یې هم نه. مخکې مولا سي ولسانو عن الصدق قلیل. مولا دی چې د ژبې څه کومې دي دا حقو خبرونه حقو بیانونه ګونګې شوي دي ولاړې دي. تاسې دقیقه شوئ نن سبا یو انسان ته ښه پته وي چې دغه ځای کې دغې خبرې کوله پکار دی خو دې په باوجود بیا هغه خبره کوي یعنې ژبه یې چې وي بند وي ژبه یې ګونګه شي وي ژبه یې ګونګه وي هغه حقه خبره نه کوي. مخکې مولوی څه واللازم للحق ذلیل.
مولا دی څه ایحاق و ویللې والا څه کوم دي هغه ذلیل و خور دي چوک حق یی کس هغه ټولو نه عزت کوي هغه سره چوک محبت نه کوي هغه نه خلق نفرت کوي مولا چې ایحاق و ویللې والا چې دي ذلیل دي و خور دي مولا دی مخکې مولا یی څه اهله معتکفون علی العصیان دا خالق څه کوم دي دا ګناه و نفرمانۍ باندې ویلوړ دي تاسو د کاسو د ټینګ ونی مضبوط ونی ویلوړ دي لکه یو ځکه جنگ څه شي سره دغه داور ولا چې کوم حال دی مولا د هغه داور ولا خبره کوي چې خالق ګناه باندې نفرمانۍ باندې ویلوړ دي کته ته ایتا ویا چې داغه ته بات کوي دا ما کوا دا کور د خنه ده خو هغه مضبوط چیرې ویلوړ دی هغه چې زړه څه کوم به بالکل چي دي خدي دو حق دی مولا د سی مو تاسو ته مخکې مولا یې مصطلحون علی الادهان و ظاهری طور باندې این پاک بنیاد باندې ایو در بر سره سولې او صفایي کوي ظاهر کې یو در بر سره شی پیش کوي صفایي سره پیش کیږي یو در بر سره ښه پیش کیږي او حالان کې بنیاد وي چې منافقات وي زړه کې باغا شي تاسو د داسې دور کې مولا دی زندگی تیراوي نو هغه دور والا خبرې کړې دي اوس دور کې منافقان خو ډېر زیات دي تو سره به یو ځای روان وي تو سره به یو ځای خوراکي ناست وي تو سره به هم ملګرتیا وي خو بیا به هغه زړه کې چې وي منافقات وي زړه کې به مردرګرات وي مخکې مولا یې فتاهم عارمون تاسې د داسې دور کې زندگی تیروئ څه ځوانان څه کوم دي جوان څه کوم دي هغه بدخویه دي هغه دور والا خبرې کړي دي اوس دور کې تاسې ځوانان خپله کس وئ چې ځوانان دومره زیات بدخویه شوي دي چې هغه یې مشرانو بالکل خبره هم نه واوري عالم خو بالکل پېژني نه عالم سره نشست پکې ورسره کینی بالکل یې مشر خبرې ته سوچ نه کوي فکر نه کوي هغه دور والا چې مولا ورکې موجود و مولا ویله چې دا جوانان ډېر چې دي بدخوی دي تاسې داسې دور کې زندگی تیروئ نن سبا ځوانان ښه ډېر زیات بدخوی دي که تاسې سترګې واړوئ معاشرې ته مخکې مولا یې وشائبهم آثمون و زړه څه کوم دي سپین ږیري څه کوم دي مشران څه کوم دي هغه ګناهګار دي هغه دور والا خبره ده کوي دغه دور کې تاسې خپله کس وئ چې ځوان مشران څه غوړ سړي ځنه نامي ګرامی خلک چې هغه ډېرو غټو ګناهونو کې چې دي مبتلا دي مخکې مولا یې وعالمهم منافق وقارئهم مماغق مولا دی تاسې د هغه دور کې زندگی تیروئ څه علما څه کوم دي عالم څه کوم دی هغه منافق دی واعظ څه کوم دی هغه چپلوس دي تاسو د کس وئ دغه دور کې د سترګې غړوئ چې مولا هغه دور خبره کړې دی چې تاسې د هغه دور کې زندگی تیروئ څه عالم څه کوم دی هغه منافق دی واعظین واعظ څه هغه نصیحتونه کوي هغه چپلوس دي که علما تاسې ځانه وکسوئ ټول نه علماو ډېر خدمتونه دي که تاسې علماو زندگی اړو کې وکسوئ خو ځنه داسې علما دي چې هغوی په خولې سره څه څیایي خو زړه کې هغه شیونه نشته دا منافقات دی دا منافقات دی څه جامې کې خپلې جامې په مطابق خبرې کوي کومې حاکې خبرې دي هغه کوي دا منافق دي ځکه د مولا یې تاسې د داسې دور کې زندگی تیروئ څه عالم څه کوم دی هغه چیرې منافق دی واعظ څه کوم دی هغه چیرې چپلوس دی یو در بل پسې چپلوسۍ کوي مخکې د مولا یې لا يعظم صغیرهم کبیرهم مولا دی تاسې د داسې دور کې زندگی تیروئ څه واړه څه کوم دي
هغه د غټو تعظیم نه کوي، وړه د غټو قدر نه کوي، وړه د غټو احترام نه کوي. دوی یوه حقیقت خبره ده چې مولوی هر دور خبره کړې دی، خو دغه دور کې ته بالکل هم د وړه چې کوم دي ځوانان چې کوم دي د مشرانو قدر نه کوي. ډېر کم ځوانان دي، ډېر کم بچي دي چې هغه د خپلو مشرانو، د خپلو علماو، د خپلو احترام کوونکو احترام چې کوي. مولا آخري جمله در خطبه کې یې څه ویعول غنیهم فقیرهم. تو چې داسې دور کې زندگی تېروي چې کوم دغه دولتمند دي هغه د بېنوا خلکو ته، غریبانو خلکو ته لاس